जी असली भैया अस्सलाम वालेकुम तास्ता वक्त और FM 90 ज़लमे रेडियो नौकार और इसी कुल प्रोग्राम सरा तसरो तसकशर नईमुल्ला उमर से हाजिर दी बिल्कुल उर्दन को यो कोशिश मो को डेरा फकराना क्योंकि दिवरस बांधी उलमा साहिबान कम कारियान साहिबान या कम मफ्तियान साहिबान दी टूल मसरूफई तो किसी मुख्तलिफ ज़िले के प्रोग्रामों हमी हमें तकबारा दिल ټولو ډیره شکریا همدغه مفتیان صاحبان همدغه علماء کرام صاحبان دغه دنیا دوی باندې آباده ده که نن موږ خپل ځان پېژنو نن موږ خپل مور پلار پېژنو نن موږ خپل دین او اسلام پېژنو نو په دې کې غټ کردار دغه علماء صاحبانو دی را سره په لاین باندې دی چې نوم ډېر بولېدلي وي دوی خپله هم یو ریډیو د دې پروګرام کوي خو چې کوم د دوی مشر زیات ومه د چانه پټ نه دی حضرت مولانا مفتی شاه صاحب کوم چې د ضلع چاپلر یو ډېر لوی عالم او دا به وایم چې د عالمانو استاد او یو خان استوري په ضلع چاپلر کې هغوی ژوند کوي د هغوی وراره مولانا سلیمان شاه صاحب سره پروګرام کې موجود دی او قاري صاحب تاسو ته ډېره مینه ډېر احترامات السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو نعیم الله رورا تاسو ډیره شکریا دا کومه چې تاسو مونږ له ټایم راکړ ډیره مننه کوم تاسو د اوریدونکو تاسو خصوصا چې تاسو مونږ سره دومره مینه د الله قدرمن کوي سره تاسو چونکی ما خو لیک سات مخکې ویل چې دغه قاریان صاحبان دي دغه د دین ستنې دي په دوی باندې د دنیا قایمه دایمه آباده ده او موږ چې خپل ځان پیژنو خپل اخلو عیال پیژنو خپل عزت نو په دې کې غټ کردار تاسو هم دي مولوي صاحب چې تاسو له وخت ډیر نه خراب او ما تاسو ته ذمہواری هم را په غاړه دي او نن چونکی 15 شعبان د دې ورځې فضایل چونکی ټول د پته ده که تاسو په خپل خپل زمونږ چې کم لیسنر دي کم اوریدونکي دي هغوی ته ظاهر کړئ نو ډیره وکړئ نعیم الله صاحب تاسو چې کومه د شعبان د میاشتې حواله سره د نن پروګرام کوي نو دا یو ډیر مبارک میاشت ده د حضور علی السلام عادت مبارک بدلو چې په شعبان په ټوله میاشت کې ډیر په کثرت سره به روزي نیوي او ډیر ارشادات راغلي دي چې د شعبان په میاشت کې هر ورځ یوازې 15 شعبان نه بلکې هر ورځ باندې 4 روزه اونیو د شعبان په میاشت کې نو په دې باندې د جنتونو دروازې د لپاره پرانیستلی شي او د دوزخونو دروازې د بنده لپاره بند شي ریفرنس کې زه یو حدیث مبارک به تاسو ته پیش کوم ابو امامه رضی الله تعالی عنہ د فرمایي حضور علی السلام فرمایل من صام یوم من شعبان چا چې یو ورځ روزه په شعبان په میاشت کې اونی ولا فتحت له ابواب الجنان نه د لپاره به د جنتونو دروازې پرانستلی شي وغلقت علیه ابواب النيران د لپاره به د دوزخونو د اور دروازې بندې کړې شي نو دا شعبان مبارک میاشت حضور علی السلام هر ورځ کې پکې په کثرت سره روزي نیولې دي نو زمونږ استادو په وساتت سره د زلمی ریډیو په وساتت سره زه دا یو پیغام باور کما چې د الله فضل دې مونږ ته دغه موقع په لاس راغلی ده چې دا یو څو د شمې ورځې پاتې چې په دې کې مونږ تاسو روزي ونیسو عبادتونه پکې وکړو چې الله سره کومه خفګان او د الله نه لرېوالی راغلی دی چې د هغې ترمنځ صلح وشي جی جی بالکل دې علاوه جی د اهمه خبره چې کومه ډیره ضروری ده مونږ وایو چې زمونږ د بیمارو کم چې بدني بیماری وي د هغې علاج مو شي او د هغې پرهیز وشي نو داسې روح ته عموم بیماری لګي او د هغې علاج کول پکاري نو دا هغه مبارکې ورځې شپې دي چې په دې کې الله پاک هر څوک بخي خو یو اته قسمه خلک د ما احادیثو نه راټول کړي دي چې هغه الله په دې مبارکو ورځو شپو کې نه بخي هغه کې یو دا چې بنده شرک وکړي د الله سره که په ذات کې وي که په صفاتو کې وي الله سره هر رنګ شرک وکړو نو مشرک بنده الله په دې شپو ورځو کې نه بخي دین علاوه دویم نمبر کینهګر دی چې بنده خپل مسلمان ورور ته په زړه کې خیري او کینه ساتي نفرت او بغض ساتي نو دغه بندم الله په دې شپو ورځو کې نه بخي نمبر 3 جی حدیث مبارک کې دام راغلی چې کم بنده شرابي وي او عادت جوړ شوی د شرابو نه کلم توبه نو باسي نو عادي شرابي هم الله پاک نه بخي نمبر 4 جی پنسې چې گیټو نخکته وي د نارینه حکم دی چې د کم نارینه پنسې
د گیټو نخکته وي نو الله پاک هر څوک بخي، خدا نارینه بنده الله نه بخي، ځکه چې د پیسې دا د گیټو نخکته دي او گیټې په پټي دي. د دې په عکس باندې د زنانو حکم دا دی چې تاسو به پیسې ښکته ساتئ، گیټې به پټې ساتئ، دا عورت دی. نو چې کومې زنانه پیسې په دې شپو ورځو کې اوچتې ساتي نو دا الله نه بخي. نمبر 5 چې قاتل چې بنده قتل کوي ناحقه، د مسلمان رور قتل کوي، نو دغه قاتل الله کله هم نه بخي. او شپږم نمبر د خپل رشتہ دارو سره قاطع الرحم چې وتویل شي، تعلقات ختمول د رحم او د مور پلار په ذریعه چې کم رشتہ داري هغوی سره تعلق ختمول، دا بنده الله نه بخي. او نمبر 7 د مور پلار نافرمانه، یا خو صرف د پلار نافرمانه وي یا به د مور نافرمانه وي او یا به د دواړو نافرمانه وي، په دې شپو ورځو کې دام الله نه بخي. او اخیری نمبر زانی چې کم زناکار سړی یا ښځی او د دې خراب عمل احساس ورته نه کېږي، توبه نه وباسي، ټول خلک به الله وبخي. خدا بدقسمته خلک اته قسمه دي، دا الله نه بخي. نو مونږ که نوافل کوو که روجې نیسو که د دې په ځای د دې ګناهونو نه ځان وساتو، زما یقین دا دی چې الله ډیر مهربانه بادشاه دی، مونږ ته به بخښنه وکړي او مونږ به معاف کړي. بېشکه مولوي صاحب ډېر معلومات ورسره شیر کړل او چونکې وایو چې خبرې ډېرې شي، د وخت کمې هم دي، د وخت راکولو ډېره مننه. خو په پسلوتو کې به تاسو یو خپل طرف نه پیغام هم ورکوئ. بل چې زموږ د وخت څومره لیسنر دي د FM 90 زلمی ریډیو نوخار، د هغوی له خوا هم ډېر سلامونه واخلئ. ډېره مینه. وعلیکم السلام. سلام چې کوم مفتي عبدالله صاحب باندې خصوصا وایي. ان شاء الله جی تاسو سلام او تاسو د اوریدونکو ټولو سلام به مفتی صاحب ته پیش کوم. اخیری جی پیغام زما دا دی، انسان د الله د محبت د پاره پیدا دی، نو پکار دار چې مونږه الله لمینه ورکو. حدیث مبارک کې راغلی دی وی په هر شپه کې خاص کر د شب برات کوم چې بیګا تیر شوله، پدې کې د شپې د اخره حصہ کې الله یو صدا لګي او منادي आवाज وکي چې هل من مستغفر فاغفر له، څوک توبه وستون کې شته چې زه ته بخښنه وکم. نو زما اخیری پیغام تاسو په وساتت باندې دا دی چې لکه مونږ او تاسو الله بخل غواړي، خو چې مونږه توبه وباسو د الله نه معافي وغواړو. په دې دعا سره سپارم په الله باندې چې الله پاک هم ډېر قدر وکړي، تاسو دا څومره اوریدونکي وي الله دې د ټولو قدر عزت وکړي او کمې نیکۍ کوي الله دې قبول کړي. او ما بنده سلیمان شاه هم په دعا کې به یاد ساتئ. ډېره مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته.